الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام د رد الالحاد درسونه روان دي. نن 14 نمبر درس تاسو ته مخې ته بیانېږي. په پرونی درس کې موږ دعوا او جواب دعوا ذکر کړل. ملحدینو سره چې دعوا جواب دعوا کوي د دې څو اصول موږ ذکر کړیو. اول اصل دا چې په دعوا کې عموما دوه معیار وي. یو چې دعوا عقلا ممکن وي خلاف عقل نه وي، او دویم چې د هغه په ثبوت کې تاسو سره عقلي یا نقلي دلیل موجود وي. دوستانو موږ په دې وضاحت کړو. دویم اصل چې ذرایع او اصول د علم څو په هغې وضاحت شوی. دریم اصل دا تعارف پکارو، ځکه بعضې خلک مذهبي خلک وي او هغه ځان نه ملحد جوړ کړي. او څلورم اصل دا چې کومه دعوه پیش کولې د هغې د ثبوت معیار څه وي. پنځم اصل دا چې یو خلاف عقل دی او بل ماورای عقل دی. د خلاف عقل وضاحت شوی، د خلاف عادت وضاحت شوی، ماورای عقل څه ته وایي. د دې ټولو وضاحتونه دوستانو شوي. راځو نن سبق ته چې د حدوث او د قدم په باره کې وضاحت دې ځینه خبره ده که نه؟ نه دې خوا بیا د حدوث وضاحت شوی او د مادې د حادثوالي دلایل موږ بیان کړو. تنقیحات موږ یو څو تنقیحات دلته ذکر کوو، یو تنقید او دې نه وروسته بیا نور دلته د الله تعالی د وحدانیت خبره ده، بیا د ملحدین نه سوالات دي. نو عبارت مولوي صاحب شروع کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. تنقیح د ملحدینو طرف نه ملحدینو طرف نه اعتراض واردېږي چې په دنیا کې په زرهاو مذاهب دي، موږ د کوم مذهب خدای ومنو، ځکه ټول مذاهب د خدای د وجود قایل دي. دی وایي که نه چې موږ د کوم مذهب الله ومنو، دا خو ټول د الله طرف ته څه کوي. ټول وایي چې څوک وایي بګوان دی، څوک وایي ګاډ دی، څوک وایي اهربند دی، څوک وایي یزدان دی، څوک وایي برهما دی، څوک وایي وشنو دی، څوک وایي یو دی. دوستانو دا ټول خبرې دي. شابه. جواب: د مذاهب اساس او بنیاد په تصور د خدای باندې قائم دی، نو ځکه هر یو مذهب د خدای تصور پیش کوي. سامی مذاهب څه ته وایي، غیر سامی څه ته وایي؟ زرتشت، سکمت وغیره نور مذاهب دي. دا د وحی په ذریعه نازل شوي دي. شاباس. د حق دپاره دا ضروري ده چې ته په هغه څه وکړې، عمل پرې وکړې. د حق دپاره څه پکار دي؟ ویلي م دي که نه م دي ویلي؟ دا م نه دي ویلي. د حق دپاره دا دی وایي تاسو څلور واړه مذهبونه احناف، شوافي، حنابله، موالک په حقه باندې عمل پرې ولې نه کوئ؟ تاسو به څه ورته وایئ چې د حق دپاره عمل کولو ضروري نه دی. موږ ټول انبیا کرام په حقه منو که نه منو؟ د هغوی په مذهب عمل کوو نه، په خپل اسلام عمل کوو. نو د حق دپاره ضروري ده چې ته یې ومنې. مخکې ځه. شاباس. سامی ټول مذاهب د الله تعالی توحید اقرار موجود دی. سامی مذاهب په ابتدا کې د توحید قائل وو، خو وروسته پکې خلکو د ځان نه شرکیات ورننه کړل، ځکه چې یهودیان د الله تعالی سره شریک ونیول چې حضرت عزیر علیه السلام د الله تعالی زوی ونیولو. د سامی مذهب باره کې وضاحت: سام د حضرت نوح علیه السلام د زوی نوم دی. حضرت نوح علیه السلام چې کله وفات کېدو نو د دی خپل جانشین مقرر کړو او قوم عرب د سام اولاد دی. قدیم یونانی مذهب هم د شرک مجموعه او ځکه دوی د مخلوق عبادت کولو. د یونان قوم د مختلف مقاصدو لپاره د خپلو معبودانو تصویرونه او بوتان او مجسمې جوړې کړي دي. د یونان مشهور بوتانو تعارف: افروډایټ د دې تصویر د یو ښځې په شکل سره جوړه کړې ده. د دې بت او مجسمې وظیفه دا ده د خلکو په مابین کې محبت پیدا کول. د یو نان خلک وایي چې دا یونان خلک وایي چې دا د ازهره وینس سیاره ده. د یونان خلک وایي اپولون یو یونانی قوم د دې بت په باره کې نظر لري چې دا د لمر خدای دی او صحت ورکوي، او دا د موسیقي او د شاعري وغیره کارونه ته منسوب کوي. آریز د دې بت په باره کې عقیده او نظر لري چې دا د جنګونو خونریزي کوي او تشدد کوي. آرتیمیس د دې بت شکل هم د یو ښځې دی. د دې کارونه د عمل تولد ښکاره او حیوانات او د مصیبت به ورته وایي. د دې بت شکل هم د یوې ښځې په شان ته کې دی. د دې څه کارونه دي؟ عمل د تولد دی، ښکار دی، حیوانات دی او د مصیبت دیوی ورته وایي. د مصیبت دیوی ورته وایي. آی چینا
ایتینا ایتینا د دې ته علم او فضل دې ته د نظر علم سره او فضل ګوري په نظر سره د ګوري دې د دې په باره کې عقیده لري چې دا د ذهانت او د امن او د عقل خاوند دی ډیمر د دې کار د زراعت او فصل پیدا کول او پیداوار او غذایت غذایت پیدا کول دي د یو دیونیسیس د دې بت په باره کې عقیده لري د شرابو رواجونو بدمستۍ دیوانګي د بی خودي دیوی دا ټول دې سره تړي دې سره دا دیوی غني د پلوټون څه ته وایي دا مرګ او د عالم اسفل خاوند دی هیفیستوس شاباش د مبارک عقیده لري هیفیستوس د دې مبارک عقیده لري د کار دستکاری دا هیرا د مبارک عقیده لري چې دا د خلکو ودونه کوي او د وراثت او د بادشاهانو کارونه کوي هرمیس د مبارک عقیده لري چې د زمواري د تجارت لیکل ژبه او زبان سفر وغیرہ هیڅ کیمیا دا پیغله جنې د کار د آتش دانی کول وغیرہ پوسایډن د بت مبارک پوسایډن شاباش د دې بت مبارک عقیده لري چې د سمندرونو خدای د پزماکه زلزلہ راوستي شي زیوس د یونانی قوم په نس باندې ټولو کې عظیم خدای دا دی دا د بادشاهانو خدای دی او دا په ټولو کې طاقت ورته چې د زیوس تر دا وي چې دا په ټولو کې د څنګه چې د هندوانو عقیده د برهما په باره کې تاسو ویلې کړه تقابل دین شروع کړی دی شاباش او دا په ټولو کې طاقت ور دی یونانی قوم مشرکان او د دې سره دوی خدای محتاج غني نعوذ بالله محتاجی د مخلوق صفت ده خالق چاته محتاج نه وي د خدای ځانونو په شان محتاج دی د ځانونو کائنات کې توازن موجود دی د کائنات د کومې حادثه په صورت کې نه دی پیدا شوی د دې کې ذره برابر فرق راشي د نظام تباہ او برباد شي دا هر څه الله تعالی په خپل قدرت سره ولا ان زالتا ان امسكهما من احد من بعد انه كان حليما غفورا سورة فاطر آیت نمبر 41 بشک الله تعالی اسمانونو او ځمکو ساتي او نیسی چې ځای نشي او قسم دې کچته دا دوانه په زوال شي د الله تعالی نه علاوه بل هیڅ څوک نشي ساتلی بشک الله تعالی خط تحمل والا دی او ډیر بخون کې دی د کائنات دا توازن د خبري اقرار کوي چې الله تعالی موجود دی د خدایان دی نو بیا به توازن نه وي برابر خبره او کانټو بل ته محتاج دی نو بیا بل سوال راځي زکه محتاج نه دی دغه وجه لطاق بوسرک اليوم حدید سورۃ قاف آیت نمبر 22 بشک ته هغه وخت په غفلت کې لره د دینه مونږ لري کو خدایان ډیر وي که خدایان ډیر وي نو په دې کې یو داسې امتیازي صفت وي کم از کم چې دوی نه یو بل نه جدا وي او د خالق د پاره هم عیب دی ځکه دغه پشان څوک نشي کېدی لیسه کمت نشي د تعالی پشان هیڅ څوک نشته دی په ټول دنیا کې صرف اسلام داسې مذهب دی چې په دې کې د الله تعالی توحید اقرار موجود دی د دې نه علاوه نور مذاهب د توحید باندې تعالی مبارک په شرک مبتلا دي دلته یو سوال راځي که خدایان ډیر وینو د دوی یو بل په فساد جوړ شي لفسدت الانبیاء آیت نمبر 9 د
کدن چل تعالی یو دی ټول عقلا په دې خبره باندې متفق دي چې سند د ثاني خبر ملاويږي ثاني به څومره چې یو سند خاسته او مزیدار وي هغه شان د هغه سي ثاني مبارک اقرار کوي چې دا کمال خاوند دی تاسو د ټول کائنات ته نظر وکړئ آیا تاسو په دې کې څه نقصان په نظر راځي ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر ترى من فطور سورۃ الملک آیت نمبر 3 تبا ویني په د رحمان پیدا کول کې تبا ویني د رحمان پیدا کول کې سفر نو تبا بیا نظر وکړئ آیا تویني څه خلل عقل او نقل دلایل سودا دعوی او جواب دعوی روز په مولدینو باندې تنقیحات کول ضروري ځکه د مولدینو سره سوال دلایل نشته دي هغه ایزان هغه اعتراض کوي تاسو به مخ کېږئ او اعتراضات وکوي تنقیح نمبر 1 هواګان د چا په حکم سره آب بخارا د فضا آبی بخار د فضا یو مخصوص مقام ته اوچتوي تنقیح نمبر 2 تاسو وایي ساينس علم دی نو آیا صرف ساينس علم دی او کنور زرای هم اشتري تنقیح نمبر 3 تاسو چې کله د یو سیس معلومول غواړئ چې دا سیس حقیقت دی او که خوب دی پس معلومه کوي تنقیح نمبر 4 په دوه گواهانو خپل ځان پلار نه ثابتوي دنیا ته نسل ثابت گواهی سره خدای وجود نه ثابتېږي پنځم نمبر تنقیح تاسو ساينس بغیر د مشاهده او دلیل نه منئ او که دلیل سره منئ د ساينس په وجود دلیل پیش کړئ ځکه څه دلیل دی شپږم تنقیح ساينس ته علم چا ویلي دي ساينس خو تجربه ته وایي او تجربه کله صحیح وي او کله غلط وي تجربه کله کامیاب شي او کله ناکامه ډیر وی ملکونو تجربه وکړي او د فوجي میزایلو چې اکثر ناکام شوي دي ووم تنقیح د ساينس تعلق تجربه سره دی که تعقیدي سره دی تجربه په عقیده تاسو تجربه په عقل قیاس کوئ دلته دوکه کېږي ځکه د عقیدې تعلق د شرعي اعمالو سره دی او د ساينس تعلق د دنیا ایجاداتو سره دی ساينس د عقیدې خلاف نه دی بلکې ساينس سره د ساينس د عقیدې نه خلاف نه دی بلکې ساينس سره عقیده نور هم پخه شي اتم تنقیح بینګ کوم ځای کې واقع شوی د مونږ ته پته راکړئ نهم تنقیح بینګ چې واقع کېدو کوم ځای کې وو لسم تنقیح د بینګ نه مخکې څه وو حکم ساينس خو صرف بینګ پورې ته معلومه درکوي او اسلام د اول نه درته وضاحت کوي یو لسم تنقیح د بینګ په وجه چې د دنیا پیدا شوې د اول سکند په څه ابتدا دې باندې خو دوی نه پوهېږي چې دا ته په داسې انداز کې زه پرې تشریح نشم کولی دوستانو دا لسمه تنقیح ته وګوره بینګ نه مخکې څه وو ځکه ساينس خو صرف د بینګ پورې تا ته معلومات درکوي او اسلام د اول نه وضاحت کوي چې موږ څنګه پیدا شوي زموږ نسل څنګه دی نه اول انسان پیژني نه انسان قوم معلوم دی سم په کومه ژبه کې خبرې کوي اوس اسی نو د بینګ په وجه دی خو احمد له ولسم تنقیح ته ګوره د بینګ په وجه چې دنیا پیدا شوه اول سکند په ابتدایي حصہ کې د کائناتو کربونو حصے پیدا شوي دې وخت کې د کائنات د خورېدو رفتار د رڼا د رفتار نه تیز و د دې تنقیح څه مطلب دی بینګ چې وشو د اول سکند شپږ دېرشتمه حصہ یو سکند چې شپېته حصې کې یو سکند شپېته حصې کا او د دې شپږ دېرشتمه حصې دا به څه شي دا څه شي شو دا ادم دی که سکند هم ادم دی بیا چې د سکند شپږ دېرشتمه حصه شي په دې کې دا د کائنات د خورېدو رفتار څه شو ماده شوه نو دا خورېدل شروع شو دلته د دې رفتار د رڼا د رفتار نه تیز د رڼا رفتار څونه دی 3 لکه کیلومتره دې وخت کې دې ځکه دا خورېدل د رڼا د رفتار نه تیز شو نو دلته دا ولې وشو دا
ته دا نظر لري ستا په ساينس کې تضاد دی ستا د ساينس کې تضاد دی چې ساينس وایي چې د رڼا د رفتار نه تیز شته دی څه نه دلته د کائنات خورېدل د رڼا د رفتار نه دا تنقید او که نه ده د دې پلار هم ولا که هغه نیوټن د قبر نه راپاسې ولا که دې جواب درلودل دوستانو نو دا سوال دی دوستانو دا هر چا ته معلومه ده چې د رڼا رفتار نه بل تیز سفر والا نشته دی نو دنیا څنګه د رڼا د رفتار نه تیز سفر وکړو دوستانو د رڼا رفتار رڼا ته په عربۍ ژبه کې څه وایي نور وایي او په فارسي ژبه کې ورته روشني وایي دا یو عبارت په شابه برق شعاع د شابه دا به ورپسې وګورئ دوستانو 12 نمبر ترقی کله چې د کائنات تخلیق کېدو د بینګ بینګ وشو نو د دوران کې د مادې ذراتو دواړه اقسام پیدا شو یعنی د ماده او د مادې مخالف ضد ماده په برابر مقابل کې پیدا شو کله چې د کائنات تخلیق کېدل او بینګ بینګ وشو نو دې دوران کې د مادې د ذراتو دواړو اقسام پیدا شول یعنی ماده او د مادې مخالف ضد ماده په برابر مقدار کې پیدا شو ماهرین طبیعیات وایي چې کله دوه قسمه ذرات په خپلو کې یو ځای شي نو خپل وجود یې ختم شي او موږ ته چې کوم کائنات په نظر راځي زیات د دې ټکراو نه وروستو بچ شوې کچره او فضله پاتې ده لیکن سوال دا دی چې وروستو بچ شوې ټوله مواد دا ماده ده او موږ ته مخالف مواد په نظر نه راځي نو سوال دا دی چې موږ ته خو ماده په نظر راځي خو مخالف ماده چیرته ده موږ ته وښایي موږ ته څه دې ماده وښیوئ دوستانو 14مه تنقید کائنات کې ماده شته او مخالف مواد نشته او حالانکه دا هر څه د مادې او مخالف مادې نه جوړ شوي دي نوٹ د فرانس چې د تخلیق دو ہزار 15 14مه تنقید مونږ ته یو داسې څیز وښایي چې زموږ مخکې د مادې نه په خپله پیدا شي او مونږ یې مشاهده وکړو ماده او ضد ماده وضاحت زموږ ګیر چاپېره چې څه په نظر راځي دا ټوله ماده میټر ده او ضد ماده د عام مادې نه مختلف ده په خاص طور د ضد مادې جوهري ذرات د عام مادې په برعکس خصوصیات لري د هغې ذراتو برقي چارج الټا ریورس وي د ساینسدانانو خیال چې د بینګ بینګ نه په وجه مادې سره ضد ماده هم تخلیق شوې ده لیکن په کائنات کې ضد ماده نشته سوال دا دی چې هغه ماده چېرته ده د مادې پیژندل ماده د وړو ذراتو ایټمز د کیمیاوي عناصرو لکه هایدروجن هیلیم یا اکسیجن بنیادی پرسنټیج واحدونه دي اکای یا نه جوړه ده د هر عنصر او ایټم یو خاص تعداد په ماده کې موجود وي لکه په هایدروجن کې یو ایټم وي په هیلیم کې 2 ایټم وي او همداسې د باقي عناصرو په جوهر یعنی ایټم کې دننه مزید واړه ذرات موجود وي لکه الکترون پروټون نیوټرون وغیره د ایټم په زړه کې کوم ته چې نیوکلیس وای په هغه کې پروټون مثبت چارج لري او نیوټرون غیر جانبدار چارج کوي او الکترون منفي چارج لري دوی د مرکز مدار نه غیر چاپیره ګرځي او د ماده حفاظت کوي ضد ماده پیژندل تاسو فرض کړئ چې تاسو سره یو موټر کار دی کوم چې د مادې نه جوړ دی نو د دې ضد ماده د دې نه مختلف وي څنګه به وي معلومه نه ده تاسو فرض کړئ هایدروجن یو ایټم دی نو د هغې ضد به هم وي کوم ته انټي هایدروجن ویل کېږي په هغې کې به الکترون پروټون نیوټرون انټي وي 15مه تنقید ستاسو نظریه ده چې ماده د بیگ بینګ په وجه پیدا شوه او بیا ترې دا دنیا پیدا شوه نو سوال دا دی چې په دې ماده کې دومره طاقت او قدرت د کم ځای نه پیدا شو چې د دنیا ټول انتظام یې برابر کړو ځکه چې ماده خو ډېره کمزورې ده نو په دې کې دا طاقت د کم ځای نه پیدا شو د هر جنس مخلوقات جدا جدا پیدا کړل لکه د حیواناتو خپل جنسونه دي د نباتاتو خپل جنسونه دي په انسانانو کې مختلف رنګونه او مختلف رواجونه دي نو په دې ماده کې دا دومره قوت او طاقت د کم ځای نه پیدا شو د دې جواب وکړئ 14مه تنقید په دې ماده کې دا دومره قوت او طاقت د کم ځای راغلی دی چې بعضو مخلوقاتو ته یې ژوند ورکړی دی او بعضو ته یې ژوند نه دی ورکړی دا څه وجه ده
د دې جواب پکار دی. د دنیا په باره کې ماهرین وایي چې انسان تر اوسه پورې د ټول کائناتو صرف 15% نه واقف شوی دی او باقي 95% معلومات نشته دی. ولسمه تنقید د انسان پیدایش د ارتقا د کمې فارمولې په وجه شوی دی. زمون خو دعوه ده چې الله تعالی د انسان تخلیق کوي څنګه چې د الله تعالی خوښه وي. هو الذي الله تعالی ستاسو نقشه جوړوي. الله تعالی ستاسو نقشه جوړوي د مور په رحم کې څنګه چې د هغه خوښه شي. اتلسمه تنقید کله چې بیگ بینګ وشو په هغه د ماکه کې اواز موجود او کنه که ملحد وایي چې اواز موجود او نو تاسو پر دویم سوال وکړئ چې اواز خو د مادي میټر نه پیدا کیږي او ماده خو لا پیدا شوی هم نه و. نور لسمه تنقید انسان څه څیز دی، حیات انساني څه څیز دی او مقصد انساني څه څیز دی. شلمه تنقید تاسو نظریه ده چې ماده د بیگ بینګ د په وجه پیدا شوې ده او د هغې نه وروسته بیا کائنات پیدا شو. سوال دا دی چې په دې کمزورې ماده کې دومره طاقت او قدرت د کم طرف نه پیدا شو چې د هغې په ذریعه د کائنات ټول نظام برابر کړو چې د هر جنس مخلوق ځان ته پیدا کړل. دا حیوانات خپل جنس دي، د نباتات خپل جنس دي، د انسانانو خپل جنس دي او بیا په انسانانو کې څومره مختلف والی دي او څومره مختلف رواجونه دي. په دې ماده کې دا دومره طاقت د ساینس د کومې فارمولې په وجه شوی دی. یویشتمه تنقید په دې ماده کې دومره طاقت او قدرت د کم ځای نه پیدا شو. دا په مخلوقاتو کې تصرفات کوي، په بعضې مخلوقاتو کې زندگی شته دی لکه مطلق حیوان او په بعضې مخلوقاتو کې زندگی نشته لکه سیارې او کهکشاګانې. دا څه وجه ده؟ دویشتمه تنقید ملحدین وایي دا کائنات د مطالعې نه دا خبره ثابته ده چې دلته څه هم کیږي هغه د یو خاص قانون او د فطرت په وجه کیږي. نو سوال دا چې هغه فطرت او کوم قانون دی چې موږ یې هم مطالعه وکړو. درویشتمه تنقید قوانین د فطرت کائناتو لپاره، قوانین د فطرت کائنات لپاره یو واقعه ده که توجیه ده. اصل محرکات دا نشي پیدا چې په دې کې خدا موجود دی، په دې کې چې سره خدا موجود دی، په دې نورو سیارو کې د کم وړي هغه اصل محرکات ساينس تاسو نشي پیدا کوي. دا کې کوم موجود دي ساينس تاسو ته موجود دي. ولې دې جواب دا ولې جواب ساينس د څه چې زلزلہ څنګه زلزلہ راځي لاندې پلیټونه هغه مېس راځي په دا پکې راځي هغه دا ولې راځي دلته رااله ولې کولې راځي. دې جواب دا ولې جواب پتا ده مزه. قوانین د فطرت خو ساينس دریافت کړي دي لیکن ساينس اصل محرکات او اسباب نشي معلومولی. ساينس خو دومره معلومات درکولی شي چې ځمکه څو قسمه گردش کوي خو دا نشي معلومولی چې دا بې جانه ماده څنګه ټول عمر یو شان حرکت کوي. دا د یو سکند لپاره هم د خپل مقام نه نشي اخوا کېدلی او د دې په باره کې اصل محرکات اسلام بیان کړي دي. څلوېښتمه تنقید اجزای ماده متحرک دی او د هر یو متحرک لپاره محرک ضروری دی. نو سوال دا چې د مادې لپاره محرک څوک دی؟ پنځوېښتمه تنقید اول انسان ژبه څنګه ده او د چا نه زده کړې ده؟ ځکه د هغې نه مخکې خو انسان نه موجود. دا اول جبه څنګه راغله؟ ځکه مخکې د پلار د توجه لارونه د پلار د پلار نه دا اول جبه د دارونه لکه دا ګلاس ها دله دا چا وته ګلاس دا کوم څه دا په تاسو مذهب په اړه چې اجازه باندې سلام تعالی تر پاو د وګړي له واره کې د دې ورانه موجود ما سره منبع موجود ده او ما سره درې او دې سره نشته. پنځوېښتمه تنقید د ملحدینو نه سوال او کله وایي چې تاسو
د ملحدینو نه سوال دی په ټول کائنات کې داسې څیز پیدا کړي چې د هغې نوم خو موجود وي او د هغې څیز موجود هغه څیز موجود نه وي د الله تعالی د نوم موجود کېدل د دې خبرې دلیل دی چې الله موجود دی. شپږشتمه تنقیح په دنیا کې په زرهاو ژبې ویل کېږي دا ټول د ساینس د کمې فارمولې په وجه ایجاد شوي دي. اوویشتمه تنقیح د شاتو مچۍ چې کومې چتې د خپل اکسفورډ د شاتو مچۍ چې کومې چتې د خپلو ځانونو لپاره جوړوي هغه د ساینس د کومې فارمولې د لاندې تیاروي ځکه چې په هغې کې د مثلث نه واخله تر د لسو پورې خانې پکې موجود وي. د شاتو مچۍ د شپږ خانو والا په داسې انداز سره جوړوي چې په کوم کې چې 1 ملي لیټر خلا هم پکې نه وي. دا د ساینس د کومې فارمولې د لاندې جوړوي. د شاتو په چتۍ کې د انډو یعنې هګۍ د بچو دپاره او د شاتو دپاره ځان ته خانې موجود وي. د شاتو مچو دا کاریګري د چا نه زده کړې ده. اتویشتمه تنقیح د شاتو مچۍ د ساینس د کومې فارمولې په وجه د ګلانو نه شربت څښي او د شاتو د مچو د فضلې نه شات د ساینس د کومې فارمولې نه جوړ نویشتمه تنقیح په کومه سیاره باندې ژوند کول دپاره 322 ساینسي پیمانې او اصول پکار وي کوم چې صرف زموږ په سیاره باندې موجود دي. سوال دا چې دا ساینسي اصول په نورو سیارو کې ولې نشته دي؟ وضاحت په دې ټولو ساینسي پیمانو کې یو پیمانه هم د خالق نه بغیر د خود به خود نشي موجود کېدی. دا ټول ساینسي حقایق د یو عظیم او ذهین خالق په وجود باندې دلیل دی. د 13مه تنقیح اټم یا ذره څه څیز دی؟ د کوم چې د هر څیز دپاره تعمیري جز دی. دا د کوم څیز نه پیدا شوی دی او د دې ساخت څه دی؟ 21مه تنقیح د ملحد نه چې سوال وکړي ستا د لاس څه مقصد دی؟ هغه وایي په دې سره نیول کوم د خپل مقصد بیانوي چې په دې سره تلل کوم او د هر اندام مقصد 22مه تنقیح مادي جسم غیر مادي امور څنګه انجام کوي لکه انسان او موبایل. اليوم ناخذ ما لا وتكلمون آية وتشهد لا تستطيع لا تقوى ولا جبر بديك لا بديك درېشتمه تنقیح مادي جسم د غیر مادي امور څنګه انجام لکه انسان موبایل او لپټاپ دا درې واړه د مادې نه جوړ دي خو په انسان کې خصوصیت دی کوم چې په موبایل او لپټاپ کې نشته دی ځکه انسان خوشحالي او غم پیژني لیکن موبایل نه خوشحالي پیژني او نه غم او خوشحالي او غم غیر مادي امور دي. 33مه تنقیح د ملحدینو نه زموږ سوال دی چې په حواس په کثرت سره ولې غلطي کوي؟ 1000
د ملحدینو نه زموږ سوال دی چې حواس په کثرت سره ولې غلطۍ کوي. مثلا د کوکسترګي سړي په شان چې یو ورته د دوه ښکاري او د صفرایي سړي په شان چې خوږ څیزونه ورته تریخ ښکاري او حاسه د بصر وړوکي څیز لوی ښکاري لوی ښکاره کوي. لکه انګور چې په اوبو کې واچولی شي نو هغه د خپل اصلي جسم نه لوی ښکاري او همدارنګې لوی څیز کله وړوکی ښکاري. مثلا په هوا کې الوتونکي جهاز د خپل واقعي جسم نه وړوکی ښکاري او ډېر کله تمعدوم موجود ګڼي. لکه د غرمې په وخت کې د لرې نه شګې او اوبه ښکاري او په کښتۍ کې سور په کناره کې متحرک انسان متحرک ښکاري او د باران څاڅکي د تار په شان ښکاري او همدارنګې په موټر یا ریل کې سور ته ځمکه ګرځېدونکي ښکاري او د بجلۍ ستنې ورته روانې ښکاري وغیره وغیره. نو دا حواس د دومره غلطو باوجود आवाज